افامن الذين يرث الخلق مكروا السيئات كما تدبير كفر البدر ان يخسف الله بهم جنن باس الله دوی ارض پزمکه او ياتيهم العذاب يراشف دوی عذاب من حيث لا يشعرون كم زين جديد خبرهم او ياخذهم يا اغون سدوی في تقلبهم فتقرا تقدبي فما هم بمعجزين فسند عاجز كونك او ياخذهم يقول سدوی لرا على تخوف دغير بحالتك فان ربكم فبشك استغفر لرؤوف غير مهربان رحيم رحم كونك دي بعض اعتراضات ذكر فرمائے اور بعض اعتراضات اور ذکر میں غیر دانی جوابات ارشاد فرمائے اور شان توحید اور رسالت و اخبارات دلائل تردون بعضهم داخل انکار قول بالکل ناممکن دی اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرمائے شکر اخبارات دلائل معجزات قرآن مجید فرقان حمید اخبار باندې عظیم معجزه ده دې هر سره ټول بعد بیا چې تاسو انکار کوئ ما تاسو دې خبر انتظار کوئ چې الله عذاب په تاسو باندې راشي او تاسو د دین اسلام خلاف کوم مکر کوئ کوم تدبیرونه کوئ تاسو ته جهاد زمانه چا درکړي دي چې تاسو به مخکې قومونو په شان کې بازمه کې تا نه دلنه کېږي تاسو مخکې ته داسې مثالونه موجود نه دي لکه څنګه طاعون هغه چې کله الله تبارک وتعالی احتمال دولت ورکړو او بیا د الله د دین په مقابله کې راغی د الله پیغمبر حضرت موسی علیه السلام باندې حکومت او الزام ولګو نو ځمکې ته ژوندي چې دی ژوندي خخړې شو ځمکې ته راوستل شو داسې نور ډېر قومونه چې ځمکه اچولې وو او دې پکې ودرک شو چې تاسو د اسلام خلاف د سازشونه کوئ د تدبیرونه کوئ بد بد تدبیرونه دا چا امن درکړی چې تاسو باندې به داسې د ځمکې ته ننوتو عذاب په تاسو نه راځي یو یا داسې ځینې عذاب په تاسو باندې راشي چې تاسو په وهم ګمان کې هم نه بالکل ناصافه په خپل بسترو باندې کوته پراته یا په خپل کاروبار کې مشغول او مصروف وي یا په خوراک اسکار کې مشغول او مصروف وي دي کې داسې عذاب نه غهاني په تاسو باندې راشي چې او تاسو ته د هغه ادراک هم نه دي عذاب نه تاسو له چا امن درکړي یا په تاسو باندې داسې عذاب راشي چې چترواني په سفر باندې او ناګهاني عذاب په تاسو باندې د سفر په دوران کې راشي تاسو بیا دا نه ځان نشي بچ کولای او یا داسې عذاب راشي سره قسم عذابونو ذکر الله تبارک وتعالى په دې آیتونو مبارکو کې فرمایلی یا داسې عذاب راشي چې د هغې مخکې علامات تاسو ته ښکاره کړي شي مخکې نه څه اثار ښکاره شي د عذاب چې څرنګه چې قوم عاد باندې او نور قومونو باندې داسې عذابونه راغلل چې اول ور باندې قحط راغی د اوبو قطرې قطرې ته دوی ترسو شو او چې کله بیا دوی وکتل چې په فضا کې یو وریځ یو ټوکړه را روانه ده دوی وایي چې هذا عارض ممطرنا دا خو وریځه ده په موږ باندې په باران کې بل هو ما استعجلتم به الله تبارک وتعالى فرمایي دا څه ده هغه شی چې کوم تاسو په جلدی سره مختل ريح دا یو هوا ده فيها عذاب عليم هغه کې عذاب د دردناک هغه وریځه هغه ټوکړه دوی لپاره عذاب ذریعہ وګرځي نو داسې عذاب هم په تاسو باندې راتلی شي چې هغه مخکې تاسو علامات راشي د عذاب او بیا هغه عذاب په تاسو باندې راشي نو څلور قسم عذابونو صورت ذکر کړی دی آیا تاسو ته چا امن درکړی دی عذابونه دي کې هر یو عذاب چې کوم مخکینی قومونو باندې راغلی په تاسو باندې راتلی شي تاسو له امن چا درکړی افامن الذين آیا بيرش خلق مکر السيئات چې تدبیرونه وکړل بد ان يخسف الله جل باسي الله جل شانه بهم دوی لرا ارض ازمکه او ياتيهم يراشي په دوی باندې عذاب او عذاب من حيث لا يشعرون کوم ځینې چې دوی په دوی ته خبر هم نه ناګهان عذاب ور باندې راشي پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک چې دی ناګهاني عذابنا او ناګهاني امواتنا ناګهاني مرګنا انا وختل نبی علیه الصلاه والسلام دا شانتي د دیوال لاندې دراتونه او دا شانتي د زهريلي د مخلوق د چچلونه د ټول شذونه ناګهاني امواتنا پیغمبر اسلام انا وختل او ياخذهم يا هغه پولیس تاسو او ياخذهم يقول سبيل العذاب في تقلبهم فتقرا تقدر فما هم بمعجزين فما هم اصلا بمعجزين عاجز كونك بلا باندې په سفر باندې رواني بس عذاب کې راګیر شي دینه تاسو چا امن درکړي او ياخذهم يراشي عذاب تاسو باندې پولیس تاسو على تخوف د ویری په حالت یعنی مخکې تاسو باندې قحط راشي په تاسو باندې د خوف کیفیت تاریخ او په تاسو باندې ظالم مسلط شي او داسې په تاسو باندې چې بدامنی په تاسو باندې راشي قحط په تاسو باندې راشي مختلف صورتونه د عذاب د الله تبارک وتعالى د عذاب مختلف صورتونه په انسانانو باندې راولي نو دا څلور قسم عذابونه په تاسو راتلی شي ولې تاسو د دین اسلام خلاف تدبیرونه کوئ فان ربکم بشک تاسو رب لرؤوف ډیر رحم کوونکی رحیم مهربان دی فان ربکم کی دې خبره طرف اشاره وکړه چې په دنیا کې چې الله تبارک وتعالى پچا باندې جزوی غم مصیبت او عذاب راولي جزوی تور باندې عذاب پچا راشي نو دې لفظ رب تقاضا ده چې الله تبارک وتعالى رب وي پرورش کوونکی ته تربیت کوونکی رب مربي تربیت کوونکی
بعض عذابونه او بعض مصیبتونه د انسان د تربیت لپاره، د انسان د ترقۍ لپاره، د انسان د تنبیه لپاره او د انسان خپل ځان طرف ته متوجه کولو لپاره الله تبارک وتعالى د غواړي چې د انسان مقام او مرتبه اوچته شي او هغه چې د سل کلم عبادت کې هغه مرتبه ته نشي رسیدي، یو داسې مصیبت، یو داسې غم او داسې مشکل ور باندې راشي چې هغه په یو څو لمحو کې چې د هغې د وجه نه یو ډېر اوچت مقام ته ورسېږي. نو فإن ربکم کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې الله تبارک وتعالى بعض اوقات چې کوم جزوي عذابونه په دنیا کې راولي د هغې مقصد متنبه کول وي، تنبیه ورکول وي او خوا د غفلت نه رابېدارول وي او دغه شانتې د ګناه او د معصیت ولا ژوند نه توبه طایع کول مقصود وي. دې وجه حضرات علماء کرام فرمایي چې کوم آفت راشي، مصیبت راشي، بیماری راشي، حادثه راشي، مرګ راشي، نور داسې مصیبت په انسان باندې چې هر قسمه یې هغه راشي او هغې نه بعد انسان د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شي، نو دغه مصیبت، دغه غم او دغه حادثه دې کس لپاره د الله تبارک وتعالى طرف نه ازمایښت او دغه شانتي یو باعث رحمت او باعث خیر د الله تبارک وتعالى طرف نه امتحان. او چې کوم مصیبت او غم او تکلیف نه بعد انسان د الله تبارک وتعالى لري شي، باغی شي او سرکش شي او ناشکر شي، نو دغه غم او مصیبت چې د انسان لپاره عذاب دی. نو د عذاب او د رحمت په منځ کې فرق دا دی، هر هغه مصیبت چې د هغې نه بعد انسان د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شي دا انسان لپاره باعث خیر دی او باعث رحمت دی، او هر هغه مصیبت چې په هغې د وجه انسان د الله تبارک وتعالى نه لري شي دا عذاب دی. نو فإن ربکم بشک ستاسو رب چې دی لرؤوف ډېر رحم کوونکی دی، رحیم ډېر مهربان دی. نو الله تبارک وتعالى چې په تاسو باندې دنیا کې چې کوم جزوي عذابونه راولي په هغې کې ستاسو تربیت مقصود دی چې د خپل رب طرف ته متوجه شي.